اوریدونکو مسلمانانو تیره جمعه مونږ د دې خبرې ذکر کو چې د انسان دو دشمنان دي، یو داخلي او بل خارجي. د انسان په دې بدن کې د یو دشمن دی چې ورته نفس ویل کیږي، او بل دشمن اغا خارج کی دی، یعنی د انسان د بدن نه بار اغا ته شیطان ویل کیږي، او دا نفس وی د شیطان گویا چې جاله ده، او شیطان ته الله تعالی د وسوسو ډیر لوی طاقت ورکړي چې دی وسوسه د ډیر لري نه چولی شي، او د انسان تر د اخره پورې د گمراه کولو او د الله تعالی نه د لرې کولو کوشش کوي، او قسم یې خوړلی دی الله تعالی ته چې کله د سجدې حکم وشو ده چې سجده وکړه او د سجده ونه کړه، چې د آدم علیه السلام د اولاد به زه ټول گمراه کومه، او الله تعالی وله اسباب هم ورکړي د گمراه کولو د مخلوقو. خدا طاقت یې نشته چې یو سړی نه ایمان واخلي، دی صرف ولول کوي او وسوسې ورچوي. که یو انسان د شیطان په وسوسو پسې نه ځي او د شیطان خبره نه مني، نو دیږي د نیکۍ نه نشي اړولی، بلکې هغه ورته غبد عمل ښایسته کی، وسوسې ور واچوي، نو دی په خپل اختیار سره بیا هغه بدۍ طرف ته راشي او د انسان دا بدي وکړي. په دې یو اعتراض هم دی چې یاره دو چرګوټو د پنجرې ور چې کولاو کې او چرګوټي تې نه وځي او پیشوم ورپسې ورپرېږدي، نو په دې کې د چرګوټي څه غلطي ده او څه ګناه ده؟ د چرګوټو پنجره ده او تا ورکولاو که چرګوټي تې نه ووتو، بیا د پیشو ورپسې کړه په دې چرګوټي پسې، نو د چرګوټي په دې کې څه غلطي ده او څه ګناه ده؟ نو انسان دنیا ته راغی او خدای پاک ورپسې دا شیطان ورپسې کو، نو وی کدی به لارې کیږي، نو په دې کې د سړي څه غلطي ده؟ نو جواب دا دی چې دا چرګوټی به د پنجرې نه نه وتو که نه، انسان د الله تعالی د حفاظت د پنجرې نه چې نه وځي، نو بیا دا شیطان یې نشي ګمراه کولی او نشي بې لارې کولی. د ده نه د حفاظت اسباب او طریقې الله تعالی د ده د طاقت او د قوت، یعنی د وسوسو او د غولولو د طاقت نه زیات مضبوطې د حفاظت او د نصرت هغه ذرایع دي انسان ته ورکړي دي او ورښودلي دي، او د الله تعالی وعده ده چې څوک په صدق سره فمن اتبع هدایا، چا چې وي زما د هدایت تابعداري وکړه، نو فلا یضل ولا یشقى، دی نه په ژوند کې ګمراه کیږي، ولا یشقى او نه بدبخته کیږي چې په آخر کې د ده نه چې کوم دی نو خدای پاک ایمان واخلي او کافر یې مړ کړي. که دی په خپله د ایمان پرېږدي لکه بلعم بن باعوره چې پرېښودو یا برسیسا چې پرېښودو، او شیطان په خپل ځان باندې حاوي کولو ته دی په خپله لارې جوړوي، نو خو ده غلطي ده. ومن یعش عن ذکر الرحمن، چا چې وي ځان نه انګاره کو د الله تعالی په یاد باندې، جومات ته د راتلو دعا د هغه نه وی، د وتو دعا د هغه نه وی، خوراک شروع کولو دعا د هغه نه وی، د ختمولو دعا د هغه نه وی، د وده کېدو دعا د هغه نه وی،
د راپاسېدو دعا د هغه نه وای ښه د کور نه د راوتو دعا د هغه نه وای او کور ته د ورتلو دعا ده هغه نه وای شیطان در سره ورننوځي که واده دې کړي د واده دعا نه وای نو بیا دغه ځای کې در سره درننوځي او شریک شي د سره د اوبو څښلو باندې څه بسم الله وغیره څه نه وای کپړې چې اچوي د هغې دعا ده نو هغه نه وای د نوو کپړو ځان له او د زړو ځان له او که تقاضې ته ځې نو د هغې دعا د هغه نه وای که راوځې هغه نه وای چې سار شي د هغې خپله دعا ده نور چې راوچت شي خپله دعا د هغه نه وای او چې ماښام شي نو د هغې خپله دعا ده او د ماښام بانګ چې وي دا خپله دعا ده او د بانګ پسې چې کومه دعا ده نو هغه نه وای د بانګ جواب نه ورکوي نو نه درځي یا درځي خو نه وای یو مطلب دی خو نه ویلی کېږي په 24 घंटे کې لږ تلاوت او سپاره نیما یا پاو هر څومره چې د سړي وسي دا نه وای یا واړه واړه صورتونه سړي ته یاد دي دا نه وای موس نه کوي یو سړی نو دا د پخپله پخپل ځان باندې هغه سبب جوړ کړ چې شیطان په ده باندې حاوي شي نقید له شیطانا فهو له قرین نو خدای پاک وي زه پې شیطان بیا مسلط کړم بس هغه ملګري نو ښه هغه چې ورته څه وایي نو بس دی بیا هغه سوچ پې کار اخلي ها او هغه مني او د شیطان سره چې سره د خوبه ملګرتیا وي نو هغه باندې بیا خبره اثر نه کوي طلب په هغه کې پیدا کېږي نه او د بل چا خبره مني نه نه غوږ دي ها او په خپله پوهېږي نه که پوهېدی خو داسې کېدو به نه او د پوهه خلکو نه ځان نه پوهه کوي لکه تبارک الذي کې به راشي ها نو دا خو د خپله غلطي ده بیا ښه او ټولو بندګانو د الله تعالی سره وعده کړي او اقرار یې کړی چې ته زمونږ رب یې نو د هغې د یادګیرنې دپاره ورته هلته ویلي چې تاسو دنیا ته لاړ شئ نو بیا به د دې وعدې د یادګیرنې دپاره زه خپل استازي م درلیږم ښه هغه یې م رالیږلي او د کتابونو د هدایت او دا ورځ شپه او کله څوک بیمار شي څوک مړ شي ده ته په خپله تکلیفونه رسي وغیره وغیره او دی بیا هم نه پوهېږي ها او ایمان طرف ته نه راځي نیک عمل طرف ته نه راځي نو دا خو د خطا ده او د غلطي ده لکه حدیث شریف کې راځي چې ان للشیطان بابن آدم لمتن شیطان داسې ناست وي د زړه یو طرف ته او خړتم یې ورښکته کړی دی او وسوسې په دې زړه کې ورچي وللملک لمتن او ملک فرشتم الهام کوي د شیطان نوم وسواس دی او د ملکی نوم ملهم دی د خیر خبرې ورچوي ها نو بیا د ده مدد کړی شوی دی د طریقې ښودلې شوي دي چې داسې داسې کوه او داسې داسې وایه نو ستا طبیعت او سوچ فکر دا به د نیکۍ طرف ته راغب کېږي زیات او د شیطان او د هغه د وسوسو نه به بچې او که نه دا نه کوې نو بس بیا شیطان به در باندې حاوي کېږي ها حدیث شریف کې راځي چې د شپې دا شیطان د سره خپل تارونه دي او درې غوټې ورکوي د تار لا په خوب کې چې د انسان ودی ها او د پاسه پې چې کوم دی نو منتر هم شوب کوي علیک لیل طویل فرقد چې پتا خو وخت ډېر دی شپه اوږده ده بس وده شه ښه نو درې غوټې ورکړي او درې پیرې پې دا الفاظ ووایي نو وایي که دا انسان پاسي نو یو غوټه د هغې سره چې کوم دی نو ختمه شي وشلېږي خدای پاک د ده مدد صرف په پاسېدو سره کوي ها چې دی راپاسي او که دی بیا چرندام وکړي
نو بله غوټه چې کوم دی نو هغه کولاو شي او که دی بیا مونځ وکړي نو هغه بله غوټه هم کولاو شي ها نو دغه د شیطان د دشمنۍ او د هغه د منترونو او د هغه د کوششونو د بچاو هغه بیداری صفایی او عملداری موس کول پوه شوې چاله یې غوټه ورکړې ده د ناراستۍ بس ونه خوځي ښه دا خو کارونه ډېر ګران دي او دې کې خو داسې نقصان دی مړه دا خو یاره څه وایي مې شرمول دي دنیا داسې سم ناراض کړي دي ښه نو بس دی چې راپاسېد نو بس هغه غوټه ختمه شي ها نو مسلمان چې دی نو دی به څه نه دی به سست کاهل او جامد که نه او سخوی سخزړی به نه ګورې ها داسې انسان خدای پاک نه خوښوي چې د هغه خوله دومره خرابه وي ګډې وډې وي سم سوچ نه کوي حسد کینه وغیره چې په ځای ناست دي هېڅ نه کوي داسې خلکو کې دا بغض حسد او کینه ډېره وي ها نور خلک لګیا څوک ذمېدارۍ لري څوک دکاندارۍ لري څوک ملازمت لري څوک حفظ لري څوک علم لا که نه څوک څه لري څوک څه لري او دی اسم نه کوي نو بس د هغوی سره حسد کوي او بغض کوي او کینې کوي هر سړی ته ځان ساتي چې دا بېکاره دی دا حدیث شریف کې د داسې انسان مذمت راغلی ښه نو دا شیطان سړي له عجیبه عجیبه منترې په سړي باندې وي او هغه د سړي د بنده د خولې نه هم کله کله خیږي ها پوه شوې لکه دا ما چې ووي نو دا ستا صرف په پاسېدو سره خدای پاک ستا مدد کوي خو چې ته اراده وکړي او که قسمت کې د هغه کار نه و او تا اراده وکړه خپل سوچ فکر محنت ته استعمال کو نو ثواب هېڅ چېرته نه دی تللی خدای پاک ستا کړاو نه ضایع کوي ها چې ته د یو جایز کار دپاره جایز کړاو کوې نو خدای پاک دا نه ضایع کوي ثواب یې چېرته تللی نه دی او کیدای شي د دې بدله د بل طرف ته وباسي چې یو سړی وي دعا وکړي که نه نو یا خو چې ده څه غوښتي هغه ورته میلو شي او یا د دې په بدله کې د ده نه څه مصیبت تکلیف دپه شي او یا دا په آخرت کې ذخیره شي د دې بدلې به په آخرت کې میلاویږي او دا حدیث شریف کې راځي چې د دې دعاګانو چې کمې دنیا کې د هغې اثر نه ښکاره شوي داسې به نه وایي چې نه قبوله شوي ها چې د هغه اثر یې نه ښکاره شوي او دم حدیث شریف کې راځي چې دا انسان دعا کوي د ده چې څه غواړي هغه نه میلاویږي نو بیا وي زما دعا نه قبلیږي د هغې نه پس په رښتیا سره د دعا نه قبلیږي بیا ښه خدای پاک وي زه بیا دعا نه قبلومه ګمان یې چې کوم دی د خدای پاک سره بد که که نه یو سړی به د دوزخ په غاړه ودري او د هغه د خولې نه به دا خبره وځي چې خدای پاکه ما خو په تا ډېر ښه ګمان کوه ښه نو الله پاک وایي چې لکه واپس یې کوي بس ما خو حدیث شریف حدیث قدسي دی چې زه د هر انسان سره د هغه د ګمان مطابق فیصله کوم ښه او ورسره سلوک ساتم و به هر حال شیطان او نفس چې اوبه په یو ځای ودرېږي نو خرابېږي بدبویي کوي دغه کوي ها نو بیکاري چې دا کم انسان کې وي سستی نو دا د شیطان د وجه نه دا د سات په سات سستیږي او بیکاره کېږي نو دا د انسان دشمن دی دنیا مو له خرابوي او آخرت مو له خرابوي دا نفس او شیطان او په ویښه څه چې په خوب کې نه پرېږدي ها حدیث شریف کې راځي چې تاسو چرندام کوئ نو پوزې ته اوبه اچوئ سوړوئ یې ځکه وایي چې دی دلته شپه تېري او په دې مری کې او په دې معده کې په دې بدن کې د تکلیف پیدا کولو کوششونه کوي ها نو به هر حال انسان الله تعالی کمزوري پیدا کړي خو کمزوري نه دی پرېښودی ها د مدد یې کړی دی او د مدد اسباب پیدا کړي دي چې هغې نه یو د بره اسمانونو نه
زمکې ته د قرآن په شکل کې مضبوطه رسۍ خدای پاک څه کړې راکوزه کړې ده ښه چې هغه چا ونیوله نو بس دی محفوظ شو دا کټ کېږي چېرته نه چې کومې پورې تا په خپله نه پرېښودي نو شیطان په عجیبه عجیبه طریقو سره سړی ګمراه کوي لکه یو واقعه موږ دا بیان کړې وه د نخمې سپارې چې موسی علیه السلام ته وویلو شي چې دا پلانې قوم سره جهاد وکړي د هغې ځای نوم غالبا بلقا و نو دوی تیارې شروع کړو چې جهاد ورسره کوو د هغې ځای هغه باچا چې کله خبر شو نو ډېر زیات ویرېدو حالانکې هغه ډېر زیات زورور و لوی لوی قدونه او اسباب د جنگ وغیره دا سره ډېر زیات و جبارین زورور خلک و ولې ویرېدو هغوی په دې باندې پوه شو چې دا خو د شیخ الهند پیروکار دي انګریزان بر صغیر نو ورته وایي که څه ورته وایي د دې نه ځغلولي هندوستان نه نو که دوی موږ چیړو را چیړو او چېرته را بلوه شو نو بس بیا خو زمونږ خیر نشته دی نو بس هسې کله په یو خبره مشغول ساتي لکه د موبایل ستا بس ضرورت نه چې ته پې کال وکړې نو بس پرته رنګ به پې راشي بس کپني رنګ راولي ووایه ګوره پاکه ربه بیا به دې لاګدري نه چې بل رنګ به درته راشي د کپنۍ نه یا کمپیوټر کار څه ورته وایي دا ستا د توجه خرابولو د مصروف ساتلو دپاره وشوې که نه چې هسې ورته ور نږدې شوې او ښه دې ورته ورله کړه کوي بس ورته وایي چې د خدای یاد مونځ او دس تلاوت د مور پلار خدمت او خپل کار روزګار او صحیح سوچ فکر دای ختم شي تباہ و برباد شي نو فرعون غونتی ظالم بادشاہ چې ځان ته خدای وي انا ربکم الاعلی هغې بادشاہ وی چې یاره دا موسی علیه السلام او د قوم هغې بادشاہ خو خدای نه منسته که نه چې خدای تباه کړل وي د فرعون غونتې بادشاہ یې تباه و برباد کړ نو زما سره به ګورې چې څه کوي نو څنګه چې اوس خلک کم سیاست کوي دا پخوا نه داسې را روان دی مولا په مولا باندې وایي د مولانو خلاف بلا مولان پیدا کړي د تصوف په جامه کې د تبلیغ په جامه کې د جهاد په جامه کې څوک په څه جامه کې د بریلیت په جامه کې اهل حدیثیتو یا که په هغوی کې څوک پوهه خلک دي د هغوی خلاف خپل خلک راوچت کړي په سیاست کې دغه خلک هم شته هغوی بلا فرقې کړي دي د هغوی خلاف نو د مولا خلاف مولا راوچتوي د هغوی په علاقه کې یو سړی و او هغه ډېر اوچته وخده کې په روحانیت باندې چې څه سوال به یې وکړه نو قبلېده به اسم اعظم ته الله پاک ورکړی و خدای به یې یادو ډېر نیک انسان و نو قرآن پاک بیان دی که نه نو دوی په هغه سړي پسې لاړه باچا وزیرانو صلاح وکړه چې یاره د ده سره مقابله ګرانه ده مولا به په مولا باندې وو پوه شوې نو ورته یې ویې ګوره وي مونږ د یو ملک خلک یو او یو قوم یو نو که دې خلکو په مونږ حمله وکړه نو لکه دا خو ستا بدنامي ده او ستا ملک خرابېږي او لکه داسې او داسې نو تو خیریه وکړه چې بس موسی علیه السلام او دا پوه چې کوم دی قوم یې تباه و برباد شي هغه ورته ویې نه دا خو د خدای پیغمبر دی زه څنګه د خلاف خیریه وکړم او داسې وکړم داسې ده ته یې چې کوم دی نو ښه ظلم سولي په څه طریقه د هغې هغه روڼه یعنې د هغه اوښې ولم سول رشوت یې ورکړې که نه سخر خواښې وغیره داسې او کله به پسې ده به لا سبحان الله نه ویلې چې ور به ورته وکړسېده یاره دا باچا دا خبره که دې ومنسته نو ښه به یو مړه ستا پکې څه ځي او لکه که نه او دا خو سیاسي دغه دی او بیا به داسې شي او دا پیغمبر خو دا کار نه دی چې خلک وژني که نه او دا جګړې جوړي او داسې کوي او داسې نو دوی ته چا څه ویلی دي چې په مونږ پسې راځي او مونږ خو پسې نه یو تلي او که زمونږ څه غلطي نو هغه به لا سبحان الله نه ویلو چې کله به بل راته کله بل کله بل نو دې د سره وزګارېده نه ښه د موبایل نه کله به ورته یو رنګ راته کله بل کله بل د بعضې خبرې پکې ځکه کوو چې تاسو دې ته خیال وکړئ که نه چې د بچو تعلیم
او ستاسو وخت او د دنیا او د آخرت د ناکامۍ سره مخامخ نشئ، نو بس هغه به دغه کړي د خدای سره مشوره استخاره، او هر ځل ته وویلی شو چې مه کوه. ښه دا د دې خبرې دلیل دی چې خدای پاک د سړي مدد کوي، خو چې دی د خدای مدد واخلي. دا څوک چې ګیرې خري نو خدای د مدد کوي، ګیره یې راخیږي نه، د دې پرېږدي نه، نو بس بیا بیا یې وړئ. پوه شوې؟ هسې مثال در کوم. نو خدای پاک مونږ له زمونږ مدد کوي. جنت ته تلل ډېر ګران کار دی، ډېر اوچت دی، هغې له به ډېر محنت کوي. نو خدای پاک زمونږ مدد کوي. وایي دا مور او پلار خدمت وکړه، دا راضي کا، بس زه د راضي وه. چې خدای پاک څنګه عبادت غواړي هغه شان موږ نشو کولی. ښه بس که دوو ګاونډیانو مو وویې که نه دا دې په دنیا کې په زندګۍ کې راضي وساتل، چېرې دا ښه سړی ورته مړ شوې، بس زه دې بخمه. ښه یاره که هره شپه دې سورة الملک ووې بس عذاب قبر نه بچې. صحیح تجارت کاروبار هر څه چې دې ستا د رزق د ګټلو چې کومې لارې وي، دې کې د انصاف او امانت نه کار واغستو، بس د شهداو او د انبیاو سره به دې پوه شوې که نه، بس خو خلکو ملګری شه، بس زه دې باخمه. نو خدای پاک زمونږ مدد کوي او کار راته اسانوي. دا ځکه خو په قرآن پاک کې وایي چې بیا هلته تجارت نشته چې ما پکې راضي کوي. ها اغستل خرڅول نشته، او نه هلته بیا دوستانه شته دی چې ته بیا هلته د سمو خلکو سره دوستانه وساتې او څه شي کامیاب شي. ها او دا قاعده ده، والحرمات قصاص، عزتونه دا په برابرۍ دي. یعنې ته د بل سړي عزت کوې ستا به کېږي. خبره د تعلقاتو ده، د څه ده په آخرت کې به سپارش په تعلق په بنیاد کېږي. یو سړی به د دوزخیانو په صف کې ولاړي او بل به د جنتیانو. دوزخیانو صف نه به یو سړی راوځي، هغه یو سړي ته به وایي چې لکه ته پلانې نه وي، ولې نه وي ته چې په لار تلې او ما دل یو ګوټه یا ګیلاس اوبه درکړې. نو دې نه مخکې هم دا جنتي په دې صف کې ولاړو او دا دوزخي په دې صف کې ولاړو، خو دوله سپارش نه کوو. پوه شوې؟ نو مخکې د تعلق ښکاره کو او بیا په تعلق باندې دلیل ښکاره کو. صرف تعلق نه پکارېږي یا صرف دعوا چې ته وایې چې یاره عالمان به سپارش کوي، استادان به کوي، امامان به کوي، فرض کا نیکان خلق به کوي، فرشتې پیغمبران، بس ته وایې زما خوښ دي. اوس دلیل به هم پیش کوي چې تا د دوی په باره کې ښه ګمان ساتلی، مدد دې کړي، اوټ دې ورکړي، لکه دا یو ثبوت دی، یو دلیل دی چې زه ستا ملګری وم، که نه ستا حمایت مې کړی و. نو خدای پاک زمونږ مدد کوي. دا د هغه اسانتیا جنت ته د اسانتیا یعنې په سهولت سره راتلو څه دي ذرایع دي. ها خو مونږه قسمت بیا خراب دی چې مونږ هغه مدد د خدای نه اخلو. نو دا بلعم خدای پاک پویه که چې مه کوه، ته په مقابله کې مه راځه، دا کار دی ګورې غلط دی. ها او دی بیا هم په خر سور شوی دی، او ته چېرته یو ځای ته چې هلته به هغه عبادت وکړم او دعا به ووایم یا ذکر هر څه چې وکړم خوش کې ته چېرته وته، نو بس بیا به خیریې وکړم. ها نو هغه خر ودرېدو څه منځه پورې چې لاړو، هغه ته بیا ګویا شو چې ګوره مخې ته فرشتي دي ما نه پرېږدي. بیا خدای پاک پوهیو چې د خپل غلط کار نه واوړه. ها نو موږ خدای پاک بیا بیا پوهیږي. بله ورځ یو کس څه خبره وکړه، نو ما ورته ویل ګوره دا ته زما سره ودرېدې یا زه تا سره ودرېدم، نو دا اتفاقیات نه دي. پوه شوې که نه؟ خو زما په ژبه خدای پاک تا ته یو نصیحت وکړو، ته سبا له دا نه شي وایي چې ما ته چا نه وویلي. نو که یو سړی طالب دی، که عالم دی، او که عام سړی دی او هغه تعلقات دي، داسې مواقعو ته ځي چې هلته داسې خبره وشي چې هغې تا ته ضرورت دي، دا خدای پاک دا موقع جوړي، تا بیا بیا پوهیږي. ها خو هغه مدد مونږ د خدای اخلو نه، دې وجه نه دا کمزوری پیدا کېږي. ها نو دی چې بیا برخته او خیرې کولې که نه د موسی علیه السلام او د هغه پوج ته قوم ته، هغه به الټه کېدلې. ها چې خیرې کولې ته به دعا کېده، دې قوم ته چې دعا کوله به څه کېده خیرې کېدلې به.
نو هغه کسان چې ورسره وي دا ته څه کوي دا خو ته مونږ تباه کوي مونږ ته دغه کوي ښه خیر یې کوي نو ته یې وایې چې زما ژبه زما په اختیار کې نه ده بس زه وایم یو څه وځي تې نه بل څه ګورې ښه نو الله پاک دې زموږ سوچونه فکرونه هر څه چې کوم دی نو ښې طرف ته واړوي چې ښه سوچ سړی کوي ښه فکر کوي او ښه کلمات کله کله یو سړی داسې کلمه ووایي چې دی وي مړه دا خو دومره څه خبره نه ده او دې د هغې د وجې نه بلکل دوزخ داسې کندو ته پرېږدي چې اویا کاله به پکې په ښکته روان وي ښه او کله کله سړی یو داسې کلمه ووایي چې سړي ته ډېره وړه ښکاري چې مړه خو د هغې د برکته دته د جنت ټکټونه میلو شي او ډېر لوی مرتبې ورته څه شي نو الله پاک دې زمونږ سوچ فکر او اختیار نیکو طرف ته واړي ښه د الله پاک نه به غواړئ نو وایي چې زما ژبه زما په اختیار کې نه ده زمونږ دا ژبې زمونږ په اختیار کې نه دي خدای پاک یو کم کار اراده نه کړي په دنیا کې نشي کېدی ښه مونږ ته کله پته ولګي چې مونږ یو کار وکړو هغه وشي نو اوس پته ولګېده چې خدای غوښتنو ځکه وشو دا زمونږ عقیده ده که خدای نو غوښتلي دا مونږ نشو کولی ښه لکه مونږ قاف ټکې وایو نو قاف چې د کوم ځای نه ادا کېږي د هغې نه مونږ دال نشي ویل پوه شوې او مطلب دا دی جیم شینیا چې د کوم ځای نه ادا کېږي د هغې نه لام نون را نشو ویلی نو دا د دې خبرې دلیل دی چې زمونږ ژبه زمونږ په کنټرول کې یعنې چې خدای پاک د کوم کار اراده کړي هغه کېږي د دال او د ذال د دقې ځای نه اراده کړې خو د قافې نه نه دا کړې قانون دا دی چې د کوم ځای نه دال ادا کېږي د هغې نه عین ته نه او حا ته نه ادا کېږي ها او قدرت جدا شیز دی قدرت جدا شیز دی خپو ته به خدای پاک وایي لاسونو ته چې خبرې وکړئ د قیامت په ورځ نو څه به وکړي خبرې به وکړي ها که سړي چې دا به څنګه کېږي دې خو ژبه نشته نو تو ته په دلیل کې ووایي چې ستا د ژبې ژبه شته چې دا خبرې کوي نو ډېر خلک قدرت را اخلي او د قانون په ځای کې پیټ کوي دا ټیک نه کوي لکه تاسو ته ما ویلي یو سړی کار روزګار نه کوي هغه وي رزق خدای ورکوي دا خو عقیده ده په دې خو د ټول ایمان دی ها که څوک کار روزګار کوي او که نه کوي دا اوس د خدای قدرت دی چې ته هېڅ کار نه کوې تا له دې څه درکړي رزق خو قانون خو نه دی که نه څه کار روزګار به کوې ښه او په کار روزګار کې د ثواب دی پوه شوې بیا چې ته دا خبره کوې چې رزق خدای ورکوي نو دا بالکل ټیک ته ته په متوکلینو کې شمارې چې تا اسباب برابر کړه او بیا وایي چې هر څه الله پاک کې دي ته څه وایي متوکل او چې هېڅ نه کوې وایي چې رزق خدای ورکوي دي ته تعطل وایي لکه اوښ وتړی او په خدای اعتماد وکړي نو دا توکل دی ښه چې اوښ دې داسې پرېښوده او ته وایي چې بس خدای به یې ساتي او بس دې ته تعطل وایي څه دا طریقه نه ده ښه نو قدرت جدا شیز دی او قانون جدا شیز دی بیا چې دا ظالم ګمراهه شو دی پوه شه که نه چې یاره زما نه خو خدای پاک کرامات او انوارات هغه اوچت کړه نو خدای پاک وایي که مونږ غوښتې وي مونږ به دې په دې کلماتو سره اوچت کړی وي دومره به مو اوچت کړی و چې د شیطان رسایي به بیا هلته نه کېدله څه مطلب یعنې که ده په دغه کلماتو عمل کړی وي تفسیرونو سره دا لیکلي زموږ چې کوم کلمات وایي په دې کې ډېر لوی زور پروت دي خو پیدا هله کوي چې ته په دې باندې څه کوې عمل کوي ګورې ښه نو ده بیا هغې خلکو ته چلو خو چې تاسو داسې چلو کوئ چې جینکو له ښځو له سامانونه ورکوئ او هغه د فوجیانو ته د موسی علیه السلام د پوش ته ورولېږئ ښه ا د خرڅۍ او چې څوک ورته څه وایي بس دا د انکار نه کوي ها بېلاره کوي بېدینه کوي بېحیایي پکې پیدا کوي صرف یو کس نیم پکې بدکاري کړې او داسې عذاب راغی چې 80,000 کسان هغه د بیمارۍ د وجې نه مړه شو د موسی علیه السلام په قوم کې او همتونه ختم شو ښه شاته شو همتونه نو داسې ترتیب ورته بیا د برابر کړه یاره تاسو ښځې ورولېږئ او هغوی له د خرڅولو سامانونه ورکوئ ښه نو دی ته پکې مې اشاره ده چې یاره ډېر احتیاط پکار دی د سترګو د زړه او د اخلاقو ښه او دغه رنګې برسیسه د دې پورې خبره کوو چې شیطان او نفس سړی څنګه ګمراه کوي دا یو ډېر نیک انسان و بني اسرائیلو کې او چې ته په خشکه کې آباد و ښه هلته به یې د خدای عبادت کو یو سړی راغی
او د سره په خوا کې د نه سیوا عبادت شروع کړ. د یو کړکۍ د هوا لپاره پرېښودې وه او دو پکې بیا بار ته کتل او نظارو ته کتل لکه چې یو شی دی د کوم کار دپاره ټاکلی بس هغه کار پې کوه. ها پوه شوې که نه؟ د هوا دپاره د کړکۍ پرېښودې هوا پې راځي نو ته پکې بار څه ته ګوري نو بس هغه پکې بار بار کتل نو په هغې سړي باندې نظر ولګېدو نو به اوږده رکوع کوله اوږده سجده به یې کوله اوږد شیطان و ښه د شیطان هم د انسان په شکل کې راتلی شي. ها نو دې ته نه سخت متاثره شو نو دی ورپسې ورووتو وی چې یاره دننه راځه او دا ته بارې او داسې چل دی. هغه وایي زه مړه زه د خلکو سره خبرې نه کوم څه خوراک مراک یې م راوړه هر څه یې ولې وشغول. دې ته نور هم متاثره شو. ښه پوه شوې که نه؟ نو د چا د دې عملونو دې شیزونو نه به نه متاثره کېږئ. احترام د هر چا په کار دی لکه عام سړی یا که عالم سړی چې نیکي نو بس احترام یې ساته. پوه شوې؟ هغه سړي ته خفه کېږي چې د مور پلار خدمت کوي. دا ټولو نه ګران کار دی. د جهاد نه هم داسې دی ګران دی. او د وروڼو او بایګانو سره او په خپل خاندان کې د صبر نه کار اخلي. دا انتهایي ګران کار دی برې. ښه که پردی سړی د باندې خپې کېدي نو ته به ولې په خپو زور کړي چې یاره خفه نه شي او داسې خیر دی او زه داسې او که خپل ورور درته څه ووایي بیا راشه که نه یاره ته خور څه ووایي نو دې ته متاثره شوي دي. ښه نو بیا څه داسې وخت راغلی دی چې هغو ته وایي زه ټیک ته د برکت دپاره درځمه. ښه پوه شوې که نه کوټې ته او بس یو څو نفله هم کړي دي او بیا ورته وایي زه ځمه او یو دم درته ښیمه. دا چې په چا باندې څه چل کېږي لیونی کېږي یا بېهوشه کېږي بس دا دم پې وایه که نه بس ټیک کېږي به. ښه نو دو ته دم ښوولې دی او بیا دې تللی دی دا شیطانه نو د باچا د لور د پاسه کېناستلې پیریان پې راغلي دي. ښه بس پړه کې ورته شیطان اچولی چې پلاني ځای کې بزرګ دی به یې دم کې بس ټیک پشي. نو هغلی یې راوستې هغه دم کړې بس ټیک شوي. نو بس دا چپه وفې بیا راتله. ښه نو په آخر کې باچا چرته تو نو جینۍ د ده سره پرېښود جدا ځای له جوړ کړی و. نو په آخر کې داسې وخت راغی چې شیطان بس پکې کار کو توجه یې له خرابوله. ښه نو په بدکارۍ کې واقع شو او بیا د هغې نه چې کوم دی نو هغه زنانه بارداره شوه او هغه بیا شیطان دته وایي چې دا مړه که کنه باچا راغی ګوره څه چل به د سره وکړي. پوه شوې که نه؟ دې تر اخره پورې تا نه پرېږدي. بس چې کوم ځای کې پوه شو چې غلطي رانه وشوه مخې سره شاته راځه. ها او خدای پاک درته منډه کوه او بدله د لارې جوړوي بیا. ښه دا چې وي تاسو استغفار ډېر وایئ نو تاسو ته به خدای پاک بندې لارې کولی وکړي. ښه نو دې مطلب دا دی چې هغې غلطونه بدونه ته نیکو طرف ته راځي استغفار وایي. ښه بس ده مړه کړې بیا چې وي راغلي تپوس یې کړی دی نو ته وی چېرې خو پته نشته هغه شیطان به تختولی پیري به هغه تختولی چېرته. ښه دا واقعیات شوي دي چې پیریانو به مطلب دا دی زنانه یا ماشومان تختول. دا واقعیات په تاریخ کې شته. بیا د هغې جینۍ درې وروڼه و درې واړو ته شیطان په خوب کې راغی. د شیطان قوت خیالي انتهایي مضبوطه ده. څنګه تلاوت ته یا ذکر ته یا وظیفې ته کېناستې که نه بس یکدم دیم پسې تا پسې شاته ناستي تا له هغه توجه دا شیزونه څه کوي دا دله خرابوي. دې وجه نه چې څوک دا چلې ملې پخوي نو د ځان نه د ګیر چاپېره د آیت الکرسي او د آخري صورتونو حصار تاوي. زنانه او د زنانه ماشومو دا انتهایی په خطره کې. ها چې کله مطلب دا د ماشوم وشي ولې زنانه تلاوت او ذکر کولی شي خو تلاوت او منځونه نشي کولی او څوک ذکر کوي. وشوې که نه؟ د هغوی دا خیال دی ګینې چې بس مونږ کافر شو اوس ښه چې بچی مو شو. حالانکې دا خو مسلمانه ده اعتقادي طور دا پاکه ده نو دا خدای یادولی شي استغفار دی وي. او ماشوم هر ټیم په خطره کې دا شیطان د ده د کمزوري کولو بیمارولو او انتهایی مطلب تباهۍ طرف ته بوتلو کوشش کوي. نو دی به څنګه بچاو کوي؟ نو دی بچاو په آیت الکرسي سره کېږي. ښه د آیت الکرسي هغه بس مونږ شروع کړو خو بس پاتې شو چې زنانه د اولاد د پیدا کېدو نه مخکې اوس خو مطلب دا دی الټراساونډ او داسې هم شمېرې کړي ډاکټر یې ورته وایي چې 2 ورځې پکې پاتې دي. نو په دې نیت دې آیت الکرسي ښه ډېره ووایي چې کله مونږ دا نشو وایه که نه نو چې زه او زما دا ماشوم د دې د برکته پسې
په حفاظت باندې ها. او چې ماسخوتن ودکېږئ نو آیت الکرسي وایئ. یو پیدا دا دی چې دا شیطان څنګه چې مخکې حدیثونه تیر شو نو د سکونډلو ذکر هم راغلی، د هغې نه ډېرې بدې بدې بیمارۍ پیدا کېږي ها. 2-3 هفتې مخکې یو کس خارخ و او چې ډېره ډاکټري دوایي مې وخوړه ټیک نه شوم، نو ما ورته څه پرهیز مرهیز خدای سره صرف ګزاره کېده، نو ما یې راشه لکه دا به بل څه چلي چې دم مې که نو دم سره ټیک شو. دا اوس شیطان سکونډلی یو قسم مثال ته ورکنه، دا سحر یا نظر څه شیز دی، خو د شیطان اثر دی، د هغه پکې دخل یې ښه. لکه د یو عمارت دی نو ګیر چاپېره ته دیوال دی او دروازې بندې دي، دشمن ته نه یا غل ته نه ګیر چاپېره چورلي خو ور وړېدی نه شي. کله چا اندرپایي راوړه دې ته یې ودروله دی به ور واوړي ښه. د انسان نه ګیر چاپېره دا شیطانان ګرځي، نو یو سړی حسد په نظر تا ته وګوري، بس اندرپایي تا ته ولګېده، بس دې رانه نوځي تا ته ښه. یو سړي د باندې نظر واچو، دا یو اندرپایي میلاو شو، بس دې انسان ته څه شي. دا اسباب دي د دنیا که نه، د هغې د حفاظت لپاره بیا دعاګانې دي. او بس تاسو مونږ ښه بېغمه یو چې دا سړی زده کړي چې د دغې نه پیسې بچي. ځکه ما ټوله زندګي په تکلیفونو پریشانو په دیکو او دقړو کې تېرېږي، داسې ده که نه ده اوه شوې که نه. خو به هر حال بیا هغه داسې چلې کړی چې دغې 3 ورونو ته په خوب کې ځای وخو چې هغه یې مړه کړی ده، داسې داسې چلې کړې ښه. بیا یې هغه جینۍ روباسلې او دقه سړی بوتلې دي دا برسیسا پانسي ورته اچولې، بس هغه پیر صاحب وله بیا راغی شیطان ښه اوه شوې که نه. نو دو ته ډېرې خبرې مبرې وکړې چې دا ما سره دا چل وکړه دا چل، بس ویره وي ما ته سر ښکته که سجده راته وکړه، بس زه دې اوچتومه. هغه چې څنګه سر ښکته کړی سجده یې کړی، دې خوا پې دې پانسي راښکلی او بس سړی څه شوی دی. په هندوستان کې یو شرابي و او هغه تا چې به کوم خوب ولیده هغه ته په پته لګېده چې دا خوب لیدلی ښه، او خلکو ته نه لوی پیر صاحب جوړ کړی و. شیخ عبدالحق صاحب د ده دا عادت و چې دی به په نیکانو خلکو پسې ګرځېدو. نو بس او شیخ عبدالحق صاحب په پیغمبر علیه السلام هره شپه په خوب کې لیده، نو هغه دی ولتلي ملاقات له، نو شراب راله ښه دی سړي دی راوړل دغه خلکو چې د پیر صاحب جوړ کړل، ده ته یې ویې وڅښه، ده ویې نه څښمه ښه، په حدیث شریف کې راځي چې شرابو دا ګناه ده دا ګناه ده. نو بس هغه شراب یې واپس کړه، ورته بیا به خفه یې، دې په دې خبره پوه نه شي چې د څه مطلب دی چې بیا به خفه یې. ده چې بیا د شپې خوب لیده او دې د پیغمبر علیه السلام دربار ته تو، نو په لار کې هغه شرابي پیر ولاړو ښه، او دننه یې ورپرې نه ښوده. سبا له دې بیا ملاقات لتلی، نو ویې خاندلو ته وایي چې تا ته ما خو چې شراب وڅښه او تا نه څښل نو بس محرومه شوې ښه. ده مو ته وخاندل، بیا هغه پیر صاحب له شراب راله، نو ته یې وڅښه، ده ته یاره نه څښمه، حدیث شریف یې ورته پړاو کړه چې دا ګناه ده لکه، ورته بیا به خفه یې ګورې. نو بیا یې د شپې خوب ولیده، د پیغمبر علیه السلام دربار ته ننوځي او په لار کې هغه پیر ولاړ دی ښه شرابي، او دې منع که دننه یې ورپرې نه ښودو. سبا له دې بیا تللی دی، بیا ورته هغه واقعه بیان کړه، ده ته بیا د شرابو دعوت ورکو، خو ده ونه څښل او دې نه لاړه ښه. نو بیا په 3مه شپه چې پیغمبر علیه السلام دربار ته ته، نو بیا هغه پیر په دغه کې ولاړ په دروازه کې په خوب کې. د پیغمبر علیه السلام دندې نه تپوس کوي چې یاره عبدالحق رانغی، دو ته د بار نه آواز ورکو چې زه درځمه، خو دا سړی مې نه در پرېږدي، پیر صاحب مې نه در پرېږدي، دا شرابي ښه. نو هغه ته یې ویل چې لرې شه سپیه، نو بس هغه لاړ هغه پیر او دې دننه ورغی ښه په خوب کې. نو سار چې اوس دی بیا راغی د پیر صاحب ملاقات له ښه شرابي سړي له، نو دا جمع ده چې پیر صاحب به اوس راوځي. ډېر وخت تېر شو نه وته، عبدالحق صاحب چې دروازه ماته کړې، چې دروازه یې ماته کړه نو پیر صاحب نه و. نو بیا خلکو نه تپوس وکړه چې یاره تاسو څه لیدلي چې چېرته تللي دي، څه شی د دې ځای نه وتی وي، او وایي چې په فلاني ټایم کې سپی یا خنزیر د دې ځای نه وتی دی ښه. دو ته بیا خپله ټوله واقعه بیان کړله، نو خلکو بیا د په لاس بیت وکړه ښه. نو مطلب دا دی چې ډېرو احتیاط پکار دی ښه، پوه شوې که نه. بس تاسو خامخا اعتماد کوئ، بروسه کوئ، نو په الله تعالی کوئ او په سنتو مبارکه یې کوئ ښه. بس دې نه بل ښه کار نشته دی، پوهېږئ که نه. بیا چې خدای پاک ستا په باره کې څه درکوي او څه فیصله راځي، نو انشاءالله چې د څه به وي د خیر به وي ښه. الله پاک د عمل کولو توفیق راکړي.